السلام علیکم. خروج نهایی د کینسلیدو فیس څومره دی؟ د خروج نهایی په حوالې سره دا نننۍ ویډیو زه تاسو سره شیر کوم ملګرو چې خروج نهایی تاسو په اقامه کې څومره ټیم وي تاسو خروج نهایی لګولی شئ. د فیملی په اقامه کې څومره ټیم کوم چې په پرمننت ویزه باندې موجود وي تاسو ځان ته فاینل ایگزیټ لګولی شئ. ویډیو به د اول نه تر اخیره پورې ګورئ، د ملګرو سره به شیر کوئ، هلته به تاسو په دې باندې پوهیږئ. او د خروج نهایی د نه تلو چې سړی لاړ نشي خروج نهایی ایکسپایر شي نو د دې جرمانه څومره ده. نو راځئ چې ویډیو شروع وکړو. ګورئ دوستانو، که ستاسو سره ستاسو فیملی په پرمننت ویزه باندې موجود دي نو د هغې د خروج نهایی د لګولو دپاره ستاسو چې کوم د فیملی ممبرز دي د هغو په اقامه کې کم از کم 2 میاشتې ټیم پکار دی. چې 2 میاشتونه ټیم کمي نو خروج نهایی فاینل ایگزیټ ورته نه لګي. دا خو د فیملی خبره شوه. اوس که یو ملګری دی او هغه په کینډم کې موجود دی لیکن په پرمننت ویزه باندې دی، په ورک ویزه باندې دی او ځان ته فاینل ایگزیټ لګوي، نو د دپاره څه پکار دي؟ د دې لپاره ټولو نه اول دا دي چې اقامه ویلډ وي. که اقامه کې یوه ورځ هم پاتې خروج نهایی به ورته ولګي، په سبا له اقامه ایکسپایر شوه هېڅ مسله نشته، دی بیا هم 60 ورځې په ایسارېدی شي. چې کله دی 60 ورځو خو د 60 ورځو نه به مخکې دی له سعودي عرب نه وځي. که د ده اقامه هم ایکسپایر وه او خروج نهایی هم ایکسپایر شو ونه وته نو دی غیر قانوني شو. دی به واپس څنګه دغه کیږي؟ د ټولو نه اول به د اقامه به نوي کوي. چې کله اقامه نوي شوه نو د خروج نهایی غرامه به ورکوي. چې کله غرامه پی کړه خروج نهایی به کینسل شي، دی واپس که بیا کار کوي، که بیا ځان ته په نظامي طریقې دوباره خروج نهایی لګوي نو بیا دی تلی شي او واپس هم راتللی شي. ټیک شو دوستانو، په نظامي طریقه باندې. ټیک شو. او که دی وایي چې یاره زه نه پاتې کېږم او زه ځم نو اقامه به نوي کي او ځان ته د خروج نهایی بیا ولګوي. لیکن مطلب دا دی که خروج نهایی یو ځل ایکسپایر شو او اقامه مو سره ایکسپایر وه نو بیرته د نظامي د خروج نهایی دپاره ستا اقامه ویلډ پکار ده. چې کله اقامه نوي شوه نو بیرته ځان ته خروج نهایی ولګوه او د خروج نهایی چې کومه غرامه ده هغه به ډکه کړي. د هغې نه پس چې کوم دی 1000 ریال، د هغې نه پس بیا ځان ته په لیګل طریقه باندې خروج نهایی ولګوه او بیا تلی شي او بیا واپس هم راتلی شي. نو ملګرو له پکار ده چې کله تاسو ته خروج نهایی ولګي نو 60 ورځو کې دنه خپل ځان د کینډم نه وباسئ چې تاسو غیر قانوني نشئ. ځکه چې ډېر ملګري داسې دي چې یاره هغو ته خروج نهایی لګېدلي ډېر وختونه شوي او بیا هغه چې کوم دی نو بیا دلته پاتې شوي نو دا غیر قانوني ده. لہذا چې کله تاسو ته فاینل ایگزیټ ولګي نو مقرره وخت چې کوم دی 60 ورځې کې دنه تاسو وځئ. نو چې کله تاسو په نظامي طریقې سره لاړ شئ نو واپس هر ټایم راتلی شئ. امید دی دوستانو چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که ویډیو ستاسو خوښه شوي نو یوټیوب چینل زما سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ او د ملګرو سره شیر کړئ. جزاک الله.